Rahim, dear student, today our topic of discussion is growth and development plant. What is the meaning of growth and what is the meaning of development? What is growth? A permanent or irreversible increase in body mass due to cell division is called growth. Student chikala the organism per body mass ki, the size ki with the passage of time aga increase razi aga ghatigi او دا داسې یو چینج دا به پرمننټ دا به صحیح سټوډنټ دا به مستقل وي او دا به irreversible دا به په اسانه واپس کیدی نشي نو دغه چینج ته دغه پرمننټ irreversible چینج ته موږ څه وایو growth او چې څومره لایف فارم دي دا growth شو کوي او دلته موږ لیکلي چې it is the quantitative process point to be noted دا کوم یو پروسس دی دا quantitative process دی مطلب دا دی چې په دې کې د ارګانیزم باډي ماس دغه نمبر دغه ټیشو دغه ارګن هغه په سایز کې انکریز کیږي all organisms show growth pattern except viruses چې څومره ارګانیزم دی هغه growth pattern شو کوي except viruses ته ځکه چې وایرس دی هغه obligate parasite دی دا په بل باندې ډیپند کوي په ځان له خپل ریپروډکشن نشي کولی growth in bacteria mean was bacteria هم growth شو کوي دا هم دا به تاسو ته نه لیدل چې را بکټیریا هغه د را روان دی او غټ بکټیریا د په سایز کې دومره دی ځکه چې بکټیریا په سایز کې ډېر کچ وي اوس په بکټیریا کې د growth مطلب څه دی growth in bacteria means increase in number not in size په بکټیریا کې د growth دا مطلب دی چې کله د بکټیریا تعداد هغه سیوا کېږي خو د هغه سایز نه سیوا کېږي نو دا ته موږ څه وایو growth in bacteria بیا موږ دلته لیکلي چې animal growth is closed point to be noted د انیمل کې چې کوم گروث دی دا سره دا کلوز دی یو خاص ټایم نه بعد چې کوم دی نه دی بیا لینیر گروث نه شو کوي بلکې د هغه ډایمیټر کې اضافه راځي نو دی ته موږ څه وایو کلوز گروث while the growth pattern in plant is open point to be noted چې تر څو پورې یو پلانټ ژوندی نو هغه به څه نه څه گروث شو کوي نو دغه پیټرن ته موږ څه وایو چې په پلانټ کې دا گروث پیټرن دی اوپن Now we are going to explain the growth condition which are necessary for a plant. اوس موږ دا ډسکس کوو چې یو پلانټ دپاره هغه کم کنډیشن دي کم فیکټر دي کم انټرنل فیکټر دي یا کم ایکسټرنل فیکټر دي چې هغه گروث دپاره ریسپانسبل دي Now we are going to explain the first one external factor which affect the plant growth. The first one is temperature, the second one is light, the third one oxygen, the fourth one is carbon dioxide. These are the external factor which affect the growth pattern of a plant. Student, normally دا موږ ته پته ده چې ټمپریچر کله موږ انکریز کوو نو د پلانټ ګروث به هم ورسره انکریز کیږي او د 10 نه واخله 35 ډیګري سینټیګریډ دا یو نارمل رینج دی په دې کې به پلانټ ګروث هغه ښه صحیح شو کوي خو بیا موږ ته دا هم پته ده چې په مخ د ځمکه مختلف پلانټس دي په مختلف ریجن کې اوسېږي ځینې پلانټ داسې چې په هارټ ریجن کې اوسېږي ځینې داسې چې هغه په درمیانه ریجن کې اوسېږي او ځینې پلانټ داسې دي چې هغه په لو ټمپریچر باندې اوسېږي نو په هغې کې به د هغه ګروث پیټرن یا ټمپریچر ریکوایرمنټ به هم ډفرنټ وي دویم فیکټر د لایټ پلی ا ویری کی رول ان فوټوسنتھسس دا هم ته پته ده سټوډنټ چې دا لایټ په فوټوسنتھسس کې ډېر اهم رول ادا کوي اوس که فرض که په پلانټ ته لایټ نه میلاویږي نو هغه به فوټوسنتھسس نه کوي هغه به ډېر زیات کمزوري بیا د لایټ ډیوریشن دغه کوانټیټي دغه انټینسټي هغه هم مختلف پلانټ دپاره مختلف وي بل زموږ سره د اکسیجن د گروث دپاره ډېر زیات امپورټنټ دی ځکه چې د اکسیجن کله ګلوکوز سره دا میلاو شي C6H12O6 چې اکسیجن ورسره کله میلاو شي دا بریک ډاون کي کاربن ډای اکساید ته پلس واټر ته او پلس موږ له یا پلانټ له څه ورکوي انرجي او په دې انرجي باندې پلانټ څه کېږي هغه غټېږي کاربن ډای اکساید اٹ از آلسو را مټیریل فار د پلانټ گروث ځکه چې دا کاربن ډای اکساید دا په فوټوسنتھسس کې استعمالیږي او پلانټ څه کې ځان له خوراک جوړوي نو دا هم سره هغه ایکسټرنل فیکټر دي اوس موږ ډسکس کوو چې انټرنل فیکټر هر یو پلانټ دپاره مناسب واټر پکار دی واټر از د میډیم آف لایف all activity of a plant perform in the presence of water اوس که پلانټ ته واټر په صحیح مقدار کې میلاویږي نو دا پلانټ به گروث صحیح شو کوي ځکه چې دا واټر دا په څه کې یوز کیږي دا په فوټوسنتھسس کې واټر یوز کیږي
نو چې کله پلانټ دپاره واټر وي دا به فوټوسنتھسس کوي خوراک به ځان له جوړوي نیوټرینټ دا هغه سبسټانسز دي چې دا د پلانټ دپاره د گروث دپاره پکار دي لکه NPK NPK څه مطلب دی N مطلب نایټروجن P مطلب فاسفورس د K مطلب دی پوټاشیم یعنی دا هغه سبسټانسز دي چې دا د پلانټ دپاره دغه د ریاکشن دپاره دغه د میټابولیزم دپاره اسینشل دي او که دا ورته نه میلاوي نو پلانټ به گروث نشو کوي هارمون these are the organic substances دي کې خاص کر سایټوکاینین and auxin دا هارمون دي چې دا د پلانټ د گروث دپاره د سیل ډیویژن دپاره د سیل الانګیشن دپاره ډیر زیات امپورټنټ دي vitamins what are vitamins دا هم زموږ سره oligodynamic substances دي او دا هم د پلانټ د گروث دپاره او دا د انزایم دپاره څه دي اکټیویټرز دي یعنې ځینې انزایم داسې دي چې هغې سره دا ویټامین میلاو شي نو هغه څه کوي هغه انزایم هغه اکټیویټ کوي خاص کر په دې کې ویټامین سی او ویټامین ډي چې کوم دی د پلانټ په گروث کې یو اهم رول ادا کوي سټوډنټ اوس نیکسټ ټایم موږ ډسکس کوو چې ګرافیکل او ریپرزنټیشن آف گروث ان ډفرینشیشن ان پلانټ په پلانټ کې د گروث دا پیټرن دا طریقه کار دا څنګه کیږي دا څنګه پروسیډ کیږي نو موږ به د انیشل نه سټارټ واخلو چې فرض که دا یو سپرم دی دا د ایک سره میلاو شي دا به زایګوټ جوړوي زایګوټ به سنګل سیل وي په دې سنګل سیل کې به ریګولر په دې کې به څه کیږي ریګولر مایټاټک سیل ډیویژن کیږي څه به کیږي ریګولر مایټاټک سیل ډیویژن او چې کله دا ریګولر مایټاټک سیل ډیویژن کیږي نو دې نه به ماس اف سیل به هغه به کریټ کیږي بیا په دغه ماس اف سیل نه به وروسته بیا څه جوړیږي ایمبریو وټ از ایمبریو ا بیبي organism a baby plant is called embryo به ته جوړ شي اوس پر ایمبریو کې فردر د به ډفرینشیشن کیږي د چې کوم ټیشو دي کوم آرګن دي دا یو بل نه جدا کیږي نو دا موږ په ټو لاین کې جدا کوو یو دی شوټ اپیکل میرسټم او بل موږ لیکلی چې روټ اپیکل میرسټم په شوټ اپیکل میرسټم کې به چینجز راځي دا به ډیولپ کوي کارک کیمبیم چې دنه به جوړیږي بارک څه ته وایي the outer covering of a plant is called bark او د bark په دې کې به زیاتره څه سټوډنټ په دې کې به فلویم وي څه وایي فلویم دغه شانتې بیا ویسکولر کیمبیم دا هغه میرسټمیټک زون دی چې کله په دې کې سیل ډیویژن کیږي نو دا موږ له زایلم راکوي او څه به راکوي فلویم د زایلم کار څه دی ټرانسپورټیشن آف واټر اینډ منرل او د فلویم کار څه دی ټرانسلوکیشن آف آرګینک فوډ دا موږ آلریډي مخکې ډسکس کړي دي دغه شانتې په دې کې به د شوټ اپیکل میرسټم کې به چینجز راځي دا به لیف پرایمورډیا ډیولپ کوي اینڈ بډ پرایمورډیا پوینټ ټو بی نوټډ وټ از پرایمورډیا څه ته وایي د پرایمورډیا مطلب دی بیسک اینڈ فنډامنټل پارټس دلته د پرایمورډیا مطلب دی چې هغه بنیادي او بیسک حصه چې دغه نن مخکې نور آرګن یا پارټس ډیولپ کیږي نه ته موږ څه وایي پرایمورډیا د لیف پرایمورډیا نه به ډیولپ کیږي لیوز او د بډ پرایمورډیا نه به ډیولپ کیږي لیټرل شوټس یعنی بډس به ډیولپ کیږي دغه شانتې روټ اپیکل میرسټم کې زموږ سره دې کې به هم چینجز راځي کارک کیمبیم ته ډیولپ کېږي دنه به بارک جوړیږي او دغه شانتې په روټ کې به هم جوړیږي ویسکولر کیمبیم څه به جوړیږي ویسکولر کیمبیم چې د هغې نه بیا فردر جوړیږي زایلم اینڈ فلویم بیا پیریسایکل کې به چینجز راځي د نه به جوړیږي لیټرل روټس یعنی د پرایمري روټ نه سیکنډري روټ ټرشري روټ او روټ هیر به ته ډیولپ کیږي او دغه شانتې د روټ اپیکل میرسټم نه به ډیولپ کیږي ټیپ روټ point to be noted that root which is directly developed from a radical هغه روټ چې هغه د ریډیکل نه ډیولپ کیږي دا ته موږ څه وایي ټیپ روټ او هغه روټ چې هغه د سټیم نه ډیولپ کیږي دا ته موږ څه وایي ایډوینټیشیس روټ دا اوس هم سره ګرافیکل ریپرزنټیشن او په پلانټ کې د ګروث او دغه پیټرن اوس موږ ډسکس کوو چې میرسټم څه ته وایي د ټایپ څه دي وټ از میرسټم It is actually derived from the Greek word merastos and its mean divisible.
دا میرستم ډیرایو شوی ده د ګریک ورډ نه د میرسټوز نه. دا مطلب سره ډیویزیبل وچ هیو پاور اف سیل ډیویژن، یعنی هغه ینګ او جوینایل ټیشو په پلانټ کې چې پای کې پاور اف سیل ډیویژن هغه موجود وي او د هغې د نور ټیشو جوړېدی شي، نو ته موږ سوی میرستم. In higher plants, special growing points are present called meristem. Meristem are juvenile. Juvenile mean young. What is the meaning of juvenile? Juvenile mean young tissue which have power of cell division. Point to be noted. چې پای کې د power of cell division موجود وي نو دغه young tissue ته موږ څه وایو؟ meristem. meristem are thin walled. د چې کوم وال دي دا به ډېر زیات نري نري، دا به thick wall نه او په دې کې به نیوکلیس صحیح سینټرل او ویکیول به پکې سمال وي. meristem are thin walled. meristem have more cytoplasm. په دې کې د سایټوپلازم مقدار سیوا وي. they have small vacuole. vacuole پکې کچ وي. they are undifferentiated. دا به differentiated نه، دا به جدا جدا نه، بیا به مخکې ځي دا به differentiation شو کوي. on the basis of their location and activities there are three types of meristem. The first one is apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. Apical meristem, those meristematic tissue which are present on root apex and shoot apex. دا خبره ځان سره نوٹ کړئ. هغه meristematic tissue چې هغه د دې جرړو په دې سرونو باندې موجود وي او هغه د سټم په دې سرونو باندې په اپیکس باندې موجود وي، نو یې ته موږ څه وایو؟ apical meristems. They are responsible for primary growth. What is the meaning of primary growth? Increase in length, increase in shoot apex and increase in root apex is called primary growth. چې کله یو پلانټ دغه لینث کې اضافه راځي، چې کوم سټم لینث دی یا د روټ لینث کې اضافه راځي نو دا یې ته موږ څه وایو؟ primary growth. او چې کله یو پلانټ هغه موټا کېږي هغه غټېږي داسې، دا یې ته بیا موږ څه وایو؟ secondary growth. Intercalary meristem, they are present at the base of node. What is node? Node څه ته وایي student؟ چې د کوم ځای نه پاڼه یا لیف راخیږي نو هغه ځای ته موږ څه وایو؟ نوډ. دا زموږ سره ډفرنټ لیوز دي، دې ته موږ څه وایو؟ نوډس. د دې په منځ کې دې ریجن کې چې کوم ټیشو موجود دي نو هغې ته موږ څه وایو؟ انټرکیلري میرسټم. هغې ته موږ څه وایو؟ انټرکیلري میرسټم. او دا د نوډ چې کوم ډسټنس د انټر نوډ دا ډسټنس بس انکریز کوي او دا زیاتر په ګراسز کې دا موجود وي. lateral meristem is the name indicate which are present on sides. هغه meristematic tissue چې هغه سایډونو ته موجود وي او هغه د پلانټ دغه ډایمیټر هغه انکریز کوي نو یې ته موږ څه وایو؟ lateral meristem. present between xylem and phloem and responsible for secondary growth. د دې سټم نه موږ یو کراس سیکشن راواغستو، دا زموږ سره څه دی سټوډنټ؟ دا زموږ سره کیمبیم دی، دا دی کیمبیم، د زون آف میرسټیمیټک ټیشو. دا کیمبیم چې سیل ډیویژن کوي نو دی به دننه سایډ ته به هم لیر پروډیوس کوي او دی به بهر سایډ ته لیر هم پروډیوس کوي. نو دا خبره ځان سره نوٹ کړئ چې دننه سایډ ته کوم لیر پروډیوس کوي نو هغه به صحیح هغه به زایلم وي او بهر سایډ ته چې کوم لیر پروډیوس کوي نو هغه به زموږ سره صحیح فلویم وي. دا موږ ډسکس کړه چې میرسټم څه ته وایي، د میرسټمیټک ټیشو کوم ټایپس دي هغه موږ ډسکس کړه. انشاءالله نیکسټ ټایم به بیا ریمیننګ ټاپک ډسکس کوو. اټ از انف فار ټوډے.